الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله مولانا العظيم. سورة قصص شروع کو نو دا په دې صورت کې دا قصص لفظ راغلی دی نو دا چونکه د موسی علیه السلام قصه او واقعه په دې کې مکمل طور ذکر شوی دا په دې وجه باندې دې صورت ته هغه لفظ نه دا ټکی راواغیستی شو سوره قصص نوم ورته کېښودی او مکی دی د پیغمبر خدا د هجرت نه مخکې نازل شوی دی دا د مکی معنا ده او مضمون په لحاظ سره د مکی صورتونو په شانتې دی چې اصول الدین چې هغه عقاید دي عقیده د توحید عقیده د نبوت او عقیده د اثبات د آخرت دا درې مرکزی عقیدی دي دا کړي دي دا به ذکر کوي او په دې باندې به تفصیلات ذکر کیږي په دې کې او آیاتونه دې اتیا آیاتونه باندې دا مشتمل سورت. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې بے اندازې مهربان دی او الرحیم زیات مهربان دی. طاسین میم الله واقف دی په معنا دی حروف باندې دا د مقطعات قرآنیونه دی د قبیلی د متشابهاتونه دی یعنی د دې په معنا باندې سوا د الله پاک بل څوک نه کوي. په دې قرآن مجید کې دوه حصې دي یو ته محکمات وایي او بل ته متشابهات وایي. محکمات معنا هغه ده چې د هغې معنا بالکل په ډاګی او معنا یې بالکل ښکاره ور څوک پې پوهېدی شي او متشابهات دا هغه حصې دي چې په دې باندې د الله رب العزت نه علاوه بل څوک نه پوهېږي. نو دا طاسی میم یا دې غوندې چې په یو کم دېرشو سورتونو کې دا حروف خواره دي او دا څونه تللي نو ټولو مطلب یو دی او دا دی چې دا د قبیلې د متشابهاتونه دي په دې په معنا سوا د الله نه بل څوک نه پوهېږي. دا د دې د ذکر کولو ډېر ګڼ مطلبونه خلکو یې دي بې شماره مطلبونه خو دوه ډېرې لویې فایدې دي په دې کې غټې فایدې په دې کې دوه دي. یو لویه فایده دا ده چې دا اعجاز د قرآن دی یعنی په دې کې معنا دا ده چې مشرکانو به دا خبره کوله چې دا قرآن
دی محمد علیہ السلام د ځان اساس کړی دی. نو قرآن کریم کې الله تعالی په یو کم 13 سورتونو کې دا حروف تقسیم کړه او دای په دې باندې دا کفار چیلنج کړه چې زئی کدا کتاب دې رضانه سازول شي او دا یو داسې انسان دی چې د سلوستلو او سخت کتابت نه دی کړی او دې داسې کتاب سازول شي نو تاسو کې خو دې ژبې ماهران لوی لوی فصحا او بلغا موجود دي نو راجم شي او کزان له نشي کوله نو ځان سره پیریانو مرګري کوي او کنورم در نسوک کیږي هم ځان سره مرګري کوي او د خپل معبودان باطلوم ځان سره مرګري کوي او د دې قرآن غوندي یو کتاب پیش کوي. نو دا جرأت چاونه کو نو دوباره قرآن ورته وویل چې داسې وکړئ چې دا نشئ کولی نو بیا 10 سورتونه چې د ځان اساس شوي مفتریات انټکې راغلی دی بس هغه د هغې څه جواب هم ډېر وخت تېر شو میلاو نه شو نو بیا قرآن ورته سوره بقره کې ویل چې یو سورت مقابله وکړو بس تیزی دا سوره بقره خو تاسو ته په اول سر کې ښکاري خدا په نزول کې سرپاسه 80 نمبر سورت په نزول کې ډېر رستو دی په دې صورت کې ورته ویل چې فاتو بسورة من مثله یو صورت د قرآن د صورتونو نه ساز کوي زه موږ ستاسو توره وګورو پته ولګېده چې دا چیلنج نن ورځ لپاره پروت دی او چا جرأت ونه کو نو دا پته ولګېده چې قرآن د الله کتاب دی او دې قرآن دا مخلوق ټول عاجزه کړی د خپل مقابلې نه دا اعجاز القرآن ته اشاره ده په طا سین میم غوندې کې ته حروفو کې چې څونه په یو کم 13 سورتونو کې راغلي دي دا یو لویه پیدا پکې یوه دا ده. دویمه پیدا دا ده چې کفارو مشرکانو د مکې ته ډېره لویه یره وه په زړونو کې چې دا قرآن په زړونو باندې اثر کوي دا په زړونو پورې نښلي نو هغې چې څونه د هغې نه کېدی شوه نو د منع کولو وسایل استعمالول او خپل زنانه او ماشومان به بالخصوص د قرآن د اورېدلو نه منع کول او دا وجه وه چې حضرت ابوبکر صدیق خپل کور مخې ته جومات ساز کړی او قرآن به پکې وی او جړل به او د مشرکانو زنانه او ماشومان به راتلل وبدرېدل ورته او هغه چې قرآن په کومه لهجه وی او جړل به نو په هغه زنانو باندې په ماشومانو به اثر کېده مشرکانو په هغه پابندي ولګوله چې ته به بار مونځ نه کوې او بار به تلاوت د قرآن نه کوې او زمونږ زنانه خرابېږي زمونږ ماشومان خرابېږي عقیدې خرابېږي اوس هم دلته هغې دا ملګري پاتې شوي دي ته چې چېرته قرآن خواله ورځې وایي ورده شي ګورې د هماغه خلکو نه پاتې شوي خلک دی نو دا به د هغې ډېره لویه سودا وه چې دا بچي زمونږ په دې باندې خراب نه شي نو قرآن کریم یو ناشنا اسلوب او ناشنا طریقه خپله کړه چې دغه زنانه او ماشومان بلکې خود یې دا مشرکان دا یې په اورېدو مجبوره کړه هغه دا دی چې د عربو په دای کې په ژبه کې دا قسم ټکي نه چې الف لام میم را کاف ها یا عین صاد طا سین میم دانو او د هغې د عربۍ ټکي خو دی نو چې کله به داسې
زنانا تیریږي، واړه تیریږي، مشرکان تیریږي، او دا به وویلی شو پیغمبر خدا به وویلی، صحابه به وویل چې طاسین میم اله دا څنګه نو فورا تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون دا به واورېده بس اوقات اگی باندې با دا رته کوشو ایمان دی نو دا دویمه غټه لویه فایده ده چې د قرآن په اورولو باندې د دې په ذریعه باندې الله مشرکان مجبور کړي چې تاسو استراري طور به ورته غوږی خوده بیا او د دې معنی صرف الله ته معلومه ده د قبلي د متشابهات دي تلک آیات الكتاب المبین تلکا دا را روان چې کوم آیاتونه دي دا آیاتونه د کتاب واضح دي د مبین معنا دام دا چې دا لازم شي دا په خپل باندې یو روشن کتاب دی او یو ښکاره کتاب دی او کوم متعدی معنا دا شي چې دا مبین دی مبین دی یعنی مبین دی دا بیانی حلال او حرام دا په بډاګه کوي حق او باطل لره او دا بډاګه کوي حلال او حرام لره دا بډاګه کوي جایز او ناجایز لره دا داسې کتاب دی چې دا کتاب مبین دی وضاحت کوونکی دی نتلو علیکا لولو منگ پتابانی اے پیغمبرہ من نبأ موسی و فرعون د قصې او د واقعې د موسی او د فرعون نبأ اصل کې خبر عظیم ته وایي هغه لوی خبر تا ته د موسی او د فرعون منګه پیش کوو بالحق معنا پیوسته حق سره لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې هغوی یقین کوي د الله په ذات باندې او د الله په کتاب باندې اوس هغه نبأ شروع کوي ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون تکبر کړو ځان یې غټ ګڼلی او په ځمکه کې وجعل اهلها شیعا او ګرځولي وو اوسېدونکي د ځمکې او د ملک شیعا ډلې مختلفې یستضعف طائفة منهم کمزوري کوله به یو ډله د دوی نه او څنګه به کمزوري کوله یذبح ابناءهم زامن به ولا حلالولا ويستحيي نساءهم او زنانه به ولا پرېښودلې انه کان من المفسدين یقینا دا فرعون و د فسادیانو نه ډېر لوی بد عمله او دهشتګر انسان و لکه څنګه چې د امریکې دا ټرمپ چې کوم دی مفسد دی دقسې فرعون هم مفسد یا څنګه د هندوانو دا تورمخې مودیګې دا دقسې مفسد دا جوماتونه ورانول او جوماتونه خلکو جوماتونو ته خلک مانځه ته نه پرېښودل که نه او یا دا په مسلمانانو او دلته په پاکستان کې په مدرسو باندې او په مرکزو باندې بمبارۍ کول دا یې زمونږ ځوانان یې ولي خو هغه ایرپورټونه ولي او هغه د پوځ ځای نه او سرکاري ځای نه ولي دا د علا معنا دا دی چې تکبره و تجبره ډېر لوی متکبر شوی و او ډېر لوی ظالم ترې ساز شوی و په ځمکه کې یعنی په ځمکه د مصر کې په حکومت د مصر کې څونه ځان یې دغه کړی و د مرتبې د عبدیت نه مرتبې د الوهیت او د معبودیت ته دانګلي او ویلي چې انا ربکم الاعلی زه لوی خدای یم نو او دې مفسد وجعل اهلها ګرځولي و اهل د دې ځمکې یعنی اوسېدونکي د ځمکې د مصر
شیعن ډلې، شیعن په معنا فرقن مختلفتن، مختلفې فرقې سازي کړې وي. یستضعف طائفة منهم، کمزوري کوله به یوه ډله د دینه چې هغه بني اسرائیلو. او د هغې د کمزورۍ بیان دا دی څنګه به کمزوري کول. یذبح ابناءهم، بچي به وله حلالول. دا فرعون داسې بعضې مفسرینو ذکر کړي دي چې فرعون خوب ولیده، د بیت المقدس نه یو اور را روان شو او مصر ته راغی، او په مصر کې چې کوم دی نو دا قبطیان سیزي او دی بني اسرائیلو ته څه نه وو. کاهنان او ساحران را جمع کړه. فرعون ورته وویل چې ما داسې خوب لیدلی، ویل دا په دې بني اسرائیلو کې یو هلک پیدا کېږي او د هغې د لاسه به ستا دا حکومت ختمېږي او ته به د هغه په لاس هلاکېږي. نو فرعون حکم وکړو چې د بني اسرائیلو بچي کېږي حلالوئ. نو بچي به چې کېدله به یې حلالول. نو بیا ورته چا ویل چې خدای غر کړي دا خدمتونه او بیا په چا کوو چې ټول داسې نسل کشي وله وکړي. نو بیا ویل زه یو کال یې حلالوم یو کال یې پرېږدئ. نو چې په کم کال یې نه حلالول نو هارون علیه السلام وشو، او چې په کم کال یې حلالول نو موسی علیه السلام الله پاکه کال پیدا کړ. نو دا او تاسو دې باندې سوچ وکئ چې فرعون کومې لارې کوسي د خپل حکومت او د خپل ځان دپاره بچ کوي، او الله رب العزت د هغې مقابله کې چې کوم خپل تدبیر چلی دې ته وګورئ چې په هغه کال باندې د موسی علیه السلام مور له الله تعالی موسی علیه السلام ور او بالکل نه په فرعون پوه شو، نه په ذباحین پوه شو، نه په جاسوسان پوه شو. او بیا الله ویل ته یې وژنې که نه زه ستا په کور کې لویوم. نو دریای نیل ته او د نیل نه د هغه کور ته او د هغه د کور نه بالخانو ته وخت او شاهي زندگی تېروله او فرعون په غېږ کې ګرځاو او فرعون د قسمه قسم خرچې کولې. په هغه وړوکي باندې چې کوم د لاسه به حکومت ختمیږي او د کم د لاسه به دی په بحر قلزم کې هلاکیږي. دا د الله دې شان ته وګوره. انسانان دغسې تدبیرونه کوي او الله داسې تدبیر کوي چې د انسان په خیال و ګمان کې هم نه راځي. دا مودي دا کړی چې زه په پاکستان باندې یو حمله به وکړم او یو بانه به سازه کوم دلته به ما د خلک کوټ راځي. اوس د الله شان ته وګوره چې اوس دغه چې کوم دی دغه نولې په خپله باندې په لټ کې ونښته. اورې دا نولې دی دا په خپله په لټ کې ونښته انشاءالله. دی به دې کې را سر بیلي او د هندوستان به خدای دړې وړې کوي او جهاد به انشاءالله داسې موږ مسلسل ساتو. دا جهاد زه د خپل مشرانو د فوج ته ویم او د حکومت چې خدای لحاظ وکوي چې دا جهاد مه بندوئ. دا یې پورې چې څو پورې په ډیلي باندې دا شنه جنډه هم نه یې ودرولي چې دا بالکل دا خو ټول عمر دا زمونږ حکومت حق دی، دا ټول عمر مونږه کړی دی. 800 کاله په دې مسلمانانو حکومت کړی، 800 کاله. هندو پکې هندو چا په سړو کې نه حسابو، خو منافقان یې په مقابله کې راغله د هندوان نه راته سړي ساز کړ. او دلته چې دا مولیان یې کومې چاپلوسۍ کوي، دا مولیانو چې کومې چاپلوسۍ هلته شروع کړي دي، الله تعالی دې هغې ناماني. نو داسې بچي دې وجې نه وجل یوه. ویستحیي نساءهم، او زنانه پرېښودلې وې ژوندۍ زنانه د دوی هغه دا هلکه ویل چې دا مه وژنئ، زمونږ د ښځو خدمت به څوک کوي او زمونږ خدمت به څوک کوي. دا د بني اسرائیلو دا ښځې خو هغې د وینځو په حیثیت باندې به استعمالولې. انه کان من المفسدین، یقینا او دا فرعون د فسادیانو نه
دا لوی خرابی پیدا کوونکې انسانو، لوی بدماشو. الله فرمایي ونوریدو، او منګه د فرعون د دې تدبیر په مقابله کې الله وی منګه اراده کو ان نمن علی الذین استضعفوا، چې احسان وکړو منګه په کسانو باندې چې هغه کمزوري ګڼل شوي دي په الارض، په ځمکه د مصر کې، چې هغه بني اسرائیل دي. او ونجعلهم ائمه، وګرځو دوی لره منګه قادات، مقتداګان، چې په دین کې به خلک په دې پسې اقتدا کوي. او ونجعلهم الوارثین، او وګرځو دوی له منګه وراثت وړونکي د هغه ځمکې، د هغه حکومت، د هغه ماڼو، د هغه بنګلو، د هغه نهرونو چې کوم باندې فرعون او د قوم قابضو، د هغې وارثان به احساس کو. وارثان دا د بني اسرائیلو د هغه وخت خبره چې بني اسرائیل درستو او برابر په تورات باندې روانو، د موسی علیه السلام تابعدارو. اوس خو بني اسرائیل په دنیا کې او هغه لمبردست آرامیان چې ورته وایي، هغه لمبردست آرامیان. زما استادونو ډېر لوی شیخ و، د هغه یو زوی دی زما خیال اوس به هم ژوندی، عبید نوم یې. نو هغه به وړوکی او داسې لکه د موري صاحب دا بچي چې دي، نو به راته ما ته شیخ صاحب سبق ویو، نو ما ته به ویل پلاني مال ولې، ویل دا به ځان سره تعریف کې دی، دی ځان سره تعریف کې. ویل د مولا سړي زوی چې ښه شي که نه، ویل ثاني نه په خوالي کې، او چې ارامي شه که نه، ویل لمبردست ارامي. دا هغه استاذ د وینا په رڼا کې ورته وایم چې دا د پیغمبرانو بچي وو. نو پیغمبرانو بچي چې درست وي نو ثاني نه وي، او چې ارامي شي نو یهود تساس شي. اوس په دنیا کې ارامي قوم چې کم دی دغه پاتې شوی. د دجال چې راشي د هغې هراول دسته به دوی، او دوی د دجال دپاره په ګولان پهاړي کې چې کم د شام نه کمې علاقې نیولي، پای کې دوی یو ایرپورټ ساز کړی دی، او پای کې یو جهاز ساز کړی د خر په شکل باندې دی، چې پای کې به وایي دجال په دنیا کې چکر وایي، ځکه چې عام طور څخه خلک وایي چې دجال به په خر سوري. دوی هغه دغه وایي د خر په شکل ساز کړی دی. دا دجال په تمه ناست دي. دا هغه بني اسرائیل نه دي کوم قرآن چې به دې صفت دلته وکړو. هغه په هغه وخت کې مسلمانانو، د پیغمبر تابعدارو، د الله د کتاب تابعدارو، تورات دینه خو هر څه پاتې شوي دي، شیطانان اعظم تساس شوي دي. ونمکن لهم فی الارض، او منګه دا اراده کړي چې قابو او طاقت ورکړو دوی له په ځمکه کې. تمکین معنا دا ده چې دوی له منګه د اوسېدلو اجازت ورکړو، او دوی له تمکین معنا دا ده چې دوی له منګ د دې ځمکې حکومت ورکړو. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بلکې قرآن وی الله پاک فرمایي چې کومو کسان ته منګه تمکین په ځمکه کې ورکو، حکومت ورکو، د هغې غټ کارونه به څلوري، امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي، او خلکو ته به لمونځ او د زکات حکم خلکو ته کوي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، نمونځ به ودرئ، نظام صلات به قایموي، نظام زکات به قایموي. دا مسلمانانو باره کې خبره کوي. دا زمونږ د انګریزانو دا کارګر د دې ښارونۍ پله زده کوله، نو هغه خپل هم تیر شو او د ښارونه یې زده نه کوي په ټوپونو ساسته. زمونږ دا یاران چې دي دا خو ځان ته مسلمانان وایي، نو خپلې خبرې د انګریزانو پېښې شروع کړي، د انګریزانو په شان حکومت کوو، نو هغه یې هم ونه کړه د انګریزانو په شانې، نو د کارګه په شانتې ټوپونه وهي. اوس غریبانان ګډوډ شوي دي چې څه وکړو اوس. او ونوریه فرعون، او منګه دا اراده وکړه چې وښایو منګه فرعون ته، وهامان او د هغه وزیر ته. دا داسې وزیر و
چې د ظلم په دې کارونو ټولو کې دا د ښی لاس او وجنودهما هغه فوجونو د فرعون او د حامان ته څه ورته وښایو منهم د دې بني اسرائیلو نه دا منهم ضمیر دی بني اسرائیلو ته راجع دی چې وښایو موږ دې فرعون او حامان او دې فوجونو ته منهم د بني اسرائیلو نه ما هغه څیز کانو یحذرون چې دوی د هغې نه یېرېدل چې په دې کې به ماشوم پیدا کېږي او فرعون به د هغه د لاسه هلاکېږي او د فرعون حکومت به هغې ته پاتې کېږي دا منهم کې ضمیره دا دې بني اسرائیلو ته راجع دی دا د یحذرون سره تعلق نه ساتي دا د دغې مخکې سره تعلق ساتي چې ونمکن لهم فی الارض او وبخیم به دوی ته دا نو الله رب العزت هغه فرعون ته او حامان ته همغه ماشوم د هغې په لاسونو کې لوی که او هغه ماشوم 13 کالو ته ورسېده او بیا ورته الله پیغمبري ورکړه او اخر کار هغه فرعون سره د خپلو فوجونو د حامان ډلې نه په بحر قلزم کې لو شو او هغه بني اسرائیل چې کم کمزورې قوم شمارلی شو په هغه ماڼو کې او بنګلو کې او په هغه ایوانونو کې دوی الله تعالی دا کړه اوسول دا د دې آیاتونو ترجمه وه دې کې یو څو مسلې زموږ ستاسو مخې ته قرآن وکړې یو دا تقریر اعجاز القرآن یو دلته د قرآن اعجاز ثابت شو هو آیت انه کتاب الله حقا او دا دې نښه ده چې دا د الله رښتینی کتاب دی ځکه د قرآن مقابله او سپور چاو نه کړه دویمه تقریر نبوت المحمدیه بهذا الوحی الالهی ثبوت د دې چې محمد علیه السلام د الله پیغمبر دی ځکه چې وحی هغه ته وشوه او نمبر 3 التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الارض په دې آیاتونو کې الله یره ورکړه چې ګوره ظلم نه ځان ساتئ ظلم ونه کوي ځان په خلکو غټ مه ګڼئ او د فساد په الارض پرهیز وکئ ګورې دا درې واړه د هلاکت سببونه دي فرعون د دې درې کاره په فرعون کې موجود وو ظالمو ځان په خلکو غټ ګاڼه الله ځان ته رب ویلی او فساد په الارض یې هم کړی او نمبر 4 المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يتلى عليهم لحياة قلوبهم مؤمنان همیشه هغه خلق دی چې هغې فایده علي په وحی الهي باندې کوم وحی الهي چې راشي نو مؤمنان په هغې پیدا دي ځکه چې د مؤمنانو زړونه ژوندي دي او د کفار زړونه دي شراب و کبابو او دې په حاشیې او عریانې ړانده کړي دي او پنځم دا چې تقریر و قاعدة لا حذر مع القدر پنځمه دا یو قاعده قرآن ویله چې یاد ساتئ د تقدیر الهي نه په یرو باندې کار نه کیږي تقدیر الهی نه که ته یریږي او که نه به تا ته راځي فرعون څومره تدبیرونه وکړه چې دا ماشوم پیدا نشي د کوم ماشوم په لار چې زه به هلاکېږم او زما قوت به ختمېږي خو د الله تقدیر څه وکړه د هغه په کور کې دوی کړه او نمبر 6 تحریم و تحدید النسل دا پکې نوې مسله ده په دې آیاتونو کې دا هم راغله چې فرعون ته مفسد ځکه ووایه او عالي او متکبر او متجبر او ظالم ورته ځکه ووایه چې د بني اسرائیلو بچي به یې حلالول بچي به یې وجل دقسې اوس هغه خلکو دا سکیم ساز کو چې یورپ باندې خو الله دا بیماری راوستله چې د هغې بچي ورک شو قریبه ده چې دا نسل خدای په دنیا کې ختم کړي دقسې دا اسرائیل چې دی دا هم خدای نه ډېروي
نو دا خاندانی منصوبه بندي منګه ته راولېږله. ایوب خان علیه ما علیه الله ته تلی دی، هغه لاړ امریکې ته، د امریکې نه یو څو پاک شی نه راوړه، نو یو یې ته خانداني منصوبه بندي راوړه. ایوب خان الله ته تلی دی چې څه ورڅه خدای کوي، چې څه موسی کوي دی الله ورڅه وکړي. هغه دا پاکستان د امریکې په خپو کې هغه ورکړی دی، نو یو یې ته دا راوړه. او دا هم ته راوړه چې د حق او د طلاقو دا د ښځې دی، د سړي نه دی. ښځه به لګي، سړي له به طلاق ورکوي. او داسې نور هم ډېر عجایب غرایب راوړه. نو دا تحدید النسل دا یو فعل حرام دی، دا هم په دې کې راله، ځکه چې دا د مفسد فرعون کارو بچي وجل. اوس د هغه فرعون بچي په بله طریقه باندې وجل کوي، او هغه طریقه دا ده چې تحدید النسل کوي. یعنی مطلب دا دی چې خانداني منصوبه دی. دا زموږ پاکستان کې ځای په ځای باندې لیکلي چې دغه دا اصلاحي سنټر چې کومه دی که نه، دا په یو څو قدمه کې دی. یعنې د بچو نه د خلاصېدلو سنټر په یو څو قدمه کې دی. پوهېږئ په دې باندې؟ دا تاسو دا نوم د خانداني منصوبندي ځکه یي چې مولانا مودودي رحمت الله علیه په دې کتاب لیکلی دی، مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان په دې کتاب لیکلی دی. او مولانا محمد شفیع په خپل کتاب کې مولانا مودودي په کتاب هم حواله ورکړې ده. مولانا مودودي په دې خپل کتاب کې خانداني منصوبه بندي په دې کې مولانا مودودي رحمت الله علیه عقلی دلائل او نقلی دلائل په دې جمع کړي دي چې دا یو فعل حرام دی، دا حرام کار. خو مونږ ته خو پیسې میلاویږي، نو مونږ چې څوک پیسې راکوي مونږ هر کار کوو. اورې څوک هم چې پیسې راکوي بس مونږ ورته سر خوځو چې پیسې رالېږه، چې څه کار راباندې کول غواړي زه به هغه کار کوم. نو تحریم و تحدید النسل بإلزام المواطن بأن لا يزيد على عدد معين من الأطفال. دا خاص سازش دی، دا مولانا وی خاص سازش دی د کفارو. دا خو نوی دغه دي که نه، جزایري صاحب خو نوی دغه دی، د قرآن مفسر دی، هغوی خو زه دې نه خبر دي دې شیونه چې دا دې دپاره دی چې د مسلمانانو شمیر په دنیا کې کم شي. مسلمانان لا ما زما په علم کې داسې دي چې په دې ورځو کې خدای پاک بعضې ښځو له څلور بچي په یو ځل ورکوي، څلور او څلور واړه ژوندي، بلکل ښه ژوندي. زه هم اوس په مې بریدیر کې د دې مولوي صاحب د مور شاګرده وه، او هغه بیا واده شو، د هغې خبره کوم، لرې خبره نه کوم. څلور بچي ولې یو ځل باندې الله ورکوي هلکان. واسې خبره کوم. نو دا د الله رب العزت مولانا د لیکلي چې د کم نسمې او روح پیدا کول الله مقرر کی دنیا ته، د دنیا هیڅ طاقت هغه نشي منې کولی. اب راځي یا به د دنیا ته راځي. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي، او دې سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام الله د شریعت نظام په تمام جهان کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. چې څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، چې بدقسمتۍ تباهي کړي. یا الله زموږ دا ملک محفوظ کې، خدای د دې اغیارو نه، کفارو نه، او د دې دین د دشمنانو نه خدای زموږ د ملک محفوظ او مامون کې. دا هندو الله پاکه پر خپلو عزایمو کې ناکام کې، تباه و بربادې کې، دا مخ د ځمکې تخاري کې خدای دا مردار غر کې. او دې نه زموږ دا مسلمانان، او خاص کر دا کشمیر مسلمانان، د جونګړ مسلمانان، او دا د دکن مسلمانان، دا او د عام مسلمان الله دې جال نه راوباسي، او الله د هندو نوم په دې دنیا کې ورک کړي، د اسرائیلي او د یهودي نوم په دنیا کې ورک کړي، او د هغې را پشمنایي کوونکې ملک
چې کوم امریکا د الله تعالی دا تباہ او برباد کې دا ټوکړي کې 250 ټوکړي ته نسازي کې او الله تعالی دا زور ختم کې دا ټکنالوژي ختمه کې خپل تباہی او بربادي سے مخامخ کې مسلمانانو انتقام او بدل د کفارو نه په هر ځمکه کې والی او کفار د دنیا په مخ باندې ذلیل او خوار کې مسلمان او اسلام الله تعالی غالب کی په دنیا کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه